غسل په حالت کې خبرې کول. یو مسافر سوال کړي مولانا صاحب چې غسل کو او دې ټیم کې د چا سره مو خبرې وکړو یا مونږه شلوار واچو او کمیس هم نه اچولې او دې دوران کې چا سره مو خبرې وکړو نو آیا دا غسل به بیا دوباره راګرځو او ګنا؟ جنابو دا خبره ډیر احمده زمون ډیر خلک داسې وای جناب چې کله مون غسل کو او دې دوران کې تا چا سره خبرې وکړي یا تا غسل وکړو او شلوار دی واچو او کمیس دی چولې وغیرہ او دې ټیم کې تا چاله جواب ورکړي چا سره خبرې وکړي نو بیا به دوباره لامبي. نو آیا دا مسله څنګه ده؟ دا خاص کر مسافر تپوس کې دی باره کې د ټولو نه مخکې جنابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینه منع فرمایلی دا چې یو کس واشروم باتروم ته ورننوځي او په هغې کې د چا سره خبرې اترې کوي یا نن سبا دور کې دا موبایل دی په موبایل خبرې اترې کول د دینه منع راغلی دا ګوره د ادب نه هم خلاف دي او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم منع فرمایلی. صحیح ده. بله خبره ده یو کس دی او هغه اکو ښځه ده او کو سړی دی د لامبلو نه مخکې ځان دپاره تولیا او شیمپو او صابون وغیره هر یو څیزو مخکې نه پکار دی. د غسل دوران کې بیا یو بل ته چغې سورې دا راوړه واغه راوړه دا مو د ادب نه سخت خلاف دي. ښه د دې نه شریعت منع کوي. جناب اوس یو کس دی او هغه غسل وکړو ولامبل او په دې دوران کې چاته آواز وکړو یا شلوار اچولې دی او کمیس نه دی اچولی او دې دوران کې چاته آواز وکړو خبرې اترې وکړي نو جناب دوباره بیا غسل راګرځول نشته. دغه یو پیره غسل دی. بهتره طریقه څه ده چې د مخکې نه هر یو څیز برابر کړي. په موبایل دننه باتروم واشروم کې خبرې کول دا هم د ادب نه سخت خلاف دي. شریعت د دې خبرو اترو نه منع کوي. صحیح ده. اکو سړی دی او کو ښځه ده بهتره څه ده د مخکې نرسه برابر کا او په چوپه چوپیا سره او د خپل عورت دنده هم پټوي. ښه عورت نه دی عورت ګورئ عثمان صاحب هغه چرته خپل عورت نه ولیدلی. ښه او بکر ته چې به کله کپړې ویسي نو بره به یې کتل نه دومره حیا به یې کوله. ولې نبي اسلام فرمایي د هغه مخلوق نه فرده کوئ کوم چې تاسو ویني فرشتې. نو جناب یو کس دی هغه دننه لامبي او غسل کوي یا شیمپو صابون وغیره هر یو څه استعمالوي بهتره څه ده چې خپل عورت دا پټ کوي. ښه دې باره کې ډېر ملګري سوالات کوي نو ما جاسي کولاو خبرې پې وکړو. جناب بیا غسل راګرځول نشته. خدا د ادب نه سخت خلاف دي او احادیث مبارکو کې هم د دې رد راغلی چې د غسل دوران کې یا د غسل نه وروسته چې ټول راوتي نه مکمل کپړې سواچوئ د غسلخانې نه راوځئ واشروم باتروم نه راوځئ د هغې نه پس بیا خبرې کوئ. دننه واشروم باتروم کې خبرې اترې وغیره دې نه منع فرمایلې ده.